د پلار نه به ورسره زیاته مینه وي، د بچي نه به ورسره زیاته مینه وي. والناس اجمعین، او د تمام خلقو نه به زیاته مینه د مسلمان د خپل پیغمبر آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وي. حضراتو دا مینه لرل، دا محبت کول، دا د زړه یو فعل دی. مینه څه ته ویل کېږي؟ محبت څه ته ویل کېږي؟ میلان قلب ته ویل کېږي. د زړه مایله کېدل. نو د زړه په فعل باندې به اوس ما ته څنګه د بل کس خبر راشي چې آیا د ده په زړه کې د پاک پیغمبر سره مینه شته او کو نشته دی؟ ځکه چې زړه هغه زما او ستا نه پټ دی. د هر انسان زړه هغه ته معلوم دی، خو بل ته معلوم نه دی چې آیا دې کې د پاک پیغمبر مینه شته او کو نشته دی. نو د زړه په محبت باندې او د زړه په مینه باندې ما ته څنګه به خبرېږو چې آیا د دې پلان کې انسان د رسول الله مبارک سره مینه شته او کو نشته دی، د رسول الله مبارک سره محبت شته او کو نشته دی. اوس دغه محبت او دغه مینه به موږ ته څنګه پته لګي؟ نو د هغې علامت الله رب ذوالجلال بیان فرمایي: قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. چې پاک پیغمبره د دې خلکو ته ووایه ان کنتم تحبون الله، کو چرې تاسو محبت کوونکي د الله رب ذوالجلال سره، فاتبعوني، نو تاسو زما تابعداري وکړئ. يحببكم الله، الله رب ذوالجلال به تاسو سره محبت وکړي، تاسو له به د دې محبت ثواب درکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، او بخنه به درته وکړي ستاسو د ګناهونو. والله غفور رحیم، الله پاک بخونکی مهربانه ذات دی. نو د زړه په محبت باندې علامات وي، د هغې علاماتو نه پته لګي چې د ده چا سره محبت دی. د یو انسان بل انسان سره محبت وي او د زړه محبت یې دی ورسره، نو اوس به څنګه پته لګي؟ دی به د هغه د خبرو تعریفونه کوي، د هغه د اخلاقو به تعریفونه کوي، او د هغه چې کوم شکل و شباهت دی هغه به خپل ځان له جوړوي. دغه پې علامت. نو د محبت معلومېدل هغه په علاماتو باندې کېږي. اوس خو به هر سړی دا دعوه کوي چې زما پاک پیغمبر سره محبت دی. علامت دې څه دی؟ راشه د پاک پیغمبر سنت تی ژوندي کړي دی او کو نه؟ اتباع د پاک پیغمبر دا علامت دی د پاک پیغمبر سره په مینه باندې. نو چې چا د پاک پیغمبر اتباع وکړله، بس د ده دا محبت او دا مینه چې ده دا رښتینې ده. او که نه دې دعوې د محبت کوي، د مینې کوي، او اتباع د پاک پیغمبر نه کوي، نو دې په دې خپله وینا کې دروغجن دی. او بیا چې چا د پاک پیغمبر سره مینه وي او اتباع یې وکړله، نو په دغه اتباع باندې به ورسره الله پاک محبت وساتي. او بیا د الله مینه داسې ده چې انتهایی ده، انتهایی نه ده، انتهایی معلومه نه ده.
د الله دا افعال او د الله دا صفاتو انتها نشته دی. نو حضراتو چا سره چې بیا الله رب ذوالجلال مینا وکړله بس دی به دایمي پاتې شي. خو کومنګه د پاک پیغمبر اتباع اختیار کړله نو د هر څه سره چې ستا محبت دی هغه به الله پته لګي چې د هغه شی علامات تاکي ظاهر شي او کونه علامات نشته نو د زړه په فعل باندې ببل چاته څه پته لګي. نو د محبت لپاره اتباع ضروری ده. د پاک پیغمبر اتباع کول بیا چې د پاک پیغمبر اتباع دی وکړه الله رب ذوالجلال به در سره محبت وساتي مینه وساتي او د الله مینه دا ده چې تا به دایمي پاتې کی.